په څوارلسو وجو باندې انسان باندې غربت په تیزۍ سره راځي. داسې په تیزۍ سره راځي لکه په تیز باران کې چې د اسمان نه تیز څاڅکي راځي. دغه رنګ یې په انسان باندې غربت، پریشانۍ، مصیبتونه، تکلیفونه دا په انسان باندې راځي. لهذا دا 14 خبرې تاسو واورئ او په خپلو زنانو ته هم واوروئ، خپلو نارینهو ته هم واوروئ چې دا قسمه کارونه پرېږدئ، نو الله تعالی به انشاءالله وسعت راولي، پراخي به راولي، غریبي مفلسي به ختمه شي او انشاءالله خوشحالي به راشي، عزتونه به راشي او د پریشانو د زندگی به ختمه شي. دا 14 څیزونه دي، تاسو په نمبر وار سره واورئ چې دا په دې غربت راځي. انسان چې دی مفلسه کیږي، غریب کیږي، پریشانی فی راځي او چې پریشانی راشي هر انسان خفه وي، لہذا په ژوند کې سکون خوشحالي نه وي. لومبۍ خبره دا ده چې کوم انسان قرآن نه لولي، ګوره حافظ دپاره 3 سپارې دي، غیر حافظ دپاره روزانه یو سپاره ده چې موږ د قرآن سره محبت پیدا کړو، قرآن ولو، الله تعالی به زموږ غریبي ختمه کړي او د ماښام او ماخوستن ترمنځ یو پیره سورت واقعه لولو نو انشاءالله غریبي به ختمه شي. دویم نمبر چې دی چې کله هم موږ کره میلمانه راشي هغوی ته موږ تندي تریو کړو او زمونږ په تندي ورته 12 بجې شي چې یله دله به غوسه کوو، دله به ډوډۍ او دله به ترکاري د کوم ځای پیدا کوو. لهذا چې ته څه خورې هغه له هم هغه پاخه کا، یو انډه ورسره پاخه کا، چکني ورسره وکړه. لهذا د میلمه قدر کول د هغه سره میلمه سره خپل برکات راځي. صحیح شوه. دویم نمبر خبره دا شوه. دریم نمبر دا شوه چې خپلو بچو ته کنځلې کول، ردې بدې ویل، دړی سر یا غټ سر یا غټ پوزې، کچ پوزې، زیړ مخې او دغه رنګې قسمه قسم کنځلې خپل اولاد ته کول، په دې سره غریبي او غربت راځي. صحیح شوه. بله دا چې کوم د جالکي وي که نه، دغه د جالکي وي، د کوټو کې د جالکي وشي، د ګندونه وشي، هغه جولا چې کوم جالکي سازي، دغه جالکي نفا کول، دې سره هم غریبي او غربت او پریشانی راځي. پنځم نمبر دا چې په کور نه صفا کول، په کور کې ګندګي جمع کول، لہذا خزلې پکې جمع کول، دغه رنګې د کور صفایي نه کول، د کور کې چې کم دغه دي سوټي وغیره دي یا د زناورو هغه فضله پرته ده یا دغه رنګې انګړ نه جارو کول، دا پکې نشته چې دا ماښام دی او دا سحر دی، هر ټیم د کور صفایي کولی شي، برتن صفا کولی شي. دغه رنګې دا چې دی نو 5م نمبر شو. 6م نمبر چې دی په کم لوښو کې چې انګولې خوړلی کېږي، ترکاري سالن خوړلی کېږي، د هغې صفایي نه کول، په ګینټو باندې هغه پراته وي او ماشومان هم پکې لوبې کوي، دغه رنګې چرګان هم پکې خوله وخي، مرغان هم پکې خوله وخي، اکثر چې چا سپي ساتلي وي هغه هم پکې خوله وخي. لهذا چې څنګه روټۍ وخوړلی شي فوراً د خپل برتن یعنی د لوښي وغیره دا صفا کړی شي او خپل ځای ته دې ورسولی شي، نو دې سره به په تاسو غربت نه راځي. 9م نمبر چې دی په مات شوي لوښو کې اوبه څښل، په مات شوو لوښو کې ترکاري خوړل، په مات شوي یعنی کنډم شوي لوښي استعمالول په کور کې او هغې کې روټۍ وغیره خوړل، اوبه پکې څښل، نو لهذا په دې څیزونو کې دغې سره غریبي او مفلسي او پریشاني له راځي. دغه څیزونه تاسو ختم کړئ، انشاءالله نوي ځان له واخلئ، الله تعالی به دله مال درکړي. 8م نمبر چې دی نو اوبه نه پټول. بعضې اوقات داسې وي چې سړی د شپې سملي نو اوبه راوړي، د پاسه پې لوښی څه د سیز نږدي د پاسه، نو لهذا په اوبو باندې سر ږدل، کو هغه کولر وي، کو هغه داسې تا جام کې اوبه راوړلې، ګیلاس کې دي اوبه راوړلې، په هغې باندې سر ږدل، هغه پټول. 9م نمبر چې دی نو غلط خیالونه کول، غلط سوچونه کول. صحیح شوه که نه؟ نو دې نه خبرو نه هم ځان وساتئ. بعضې اوقات داسې وي چې یو سړی د خپل بیبي سره هم بستري کوي لیکن سوچ د غلط بلې زنانه په ذهن کې راوستی، دا مطلقا حرام دی او ګناه ده، لکه داسې ده چې تاسو مطلب زنا کوئ. یا یو زنانه د هغه د فردي سړي سوچ کوي، خپل خاوند سره هم بستري کوي لیکن دا سوچ د بل سړي کوي، نو لهذا یا داسې نور سوچونه کول که نه، غلط جنکو سوچونه په ذهن کې راوستل، د غلطو هلکانو په ذهن کې سوچ راوستل، بیا د هغې سره غلط سوچونه کول او خپل عورت سره لوبې کول، لهذا دې خبرو نه ځان وساتئ. 10م نمبر چې دی په تیاره کې روټۍ خوړل، په تیاره کې اوبه څښل. صحیح شوه. نو اکثر داسې وي، نو دې خبرو نه هم ځان وساتئ، ځان ته لیټ بلوئ، ځان ته
موبایل باندې رڼا راړوي، لهذا تیاره کې روټۍ خوړل دې سره غریبي او پریشانی راځي. 11 نمبر چې دی 11 نمبر چې دی نو په ولاړه باندې اوبه څښل، په ولاړه باندې اوبه څښل، نو لهذا په ولاړه اوبه مه څښئ. ګوره په ناسته اوبه څښئ، دې سره ګردې هم پرش کېږي، دې سره سنت هم ادا کېږي. او حدیث مبارک کې راځي چا چې یو سنت ژوندی کړو الله تعالی د 100 شهیدانو ثواب ورته ورکوي. لهذا په دې زمانه کې سنت باندې عمل کول دا ډېر انتهایی د خوشحالۍ خبره ده. نو تاسو اوبه چې دی هر کله هم څښئ، نو په ناسته باندې څښئ، په 3 ساګانو باندې څښئ. اوبو ته ګورئ، اوبو کې ساه مه اخلئ، صحیح شوه. لکه یعنی په برتن کې چې تاسو اوبه څښئ پوزې نه هوا هم ورځي په دې اوبو کې، د یو قسم نه جراثیم پیدا کوي. نو اوبه په قلاره قلاره څښئ او دغه رنګې په بسم الله سره څښئ. 14 نمبر چې دی نو د نور راختلی نه وي، بعضې اوقات داسې وي چې نور راختلی نه وي، زنانه هم اوده شي او نارینه هم اوده شي، اکثر مونځ هم ترې پاتې شي د سحر چې دا یوه اهمه فریضه مونځ دی. نو لهذا سحر مونځ اول کول او بیا چې دی د هغې نفس د اشراقو پورې نه اوده کېدل، د هغې نفس اوده کېدل. خو داسې خلک کوي چې مونځ هم نه کوي او بیا اوده شي سحر بس اوده وي نور پې هم راوخیږي، نو دغه وخت کې الله تعالی رزق د انسان تقسیموي، دغه وخت کې شیطان په ښکرو کې نور راخیږي. لهذا دې وخت کې تاسو خوب مه کوئ، د الله تعالی په عبادت کې ځان مشغولوئ. نو انشاءالله چې دا غریبي به زمونږ ختم شي، دا مفلسي به زمونږ ختم شي. پر علماء دا خبر هم ذکر کړي کوم انسان په خوله باندې نوکان خوري نو دې سره هم غریبي راځي. ډېر داسې نوجوانان ځوانان بوډاګان زنانه نوکان خوري، په خوله کې ورکې نوک راکټ کې ایستی وشغئ. بله خبره دا ذکر کړي چې کوم انسان په لمن باندې یا په نستوڼي باندې پوزه پاکوي دې سره هم غریبي او مفلسي په انسان باندې راځي. لهذا دا په ځان سره رومال ساتئ یا ځان سره سپوټ کې ساتئ، په هغې باندې خپل مخ او لاس او پوزه پاکوئ. نو په نستوڼو او په لمن باندې مه پاکوئ. لهذا دا ډېر بدې ښکارېږي. اکثر اوقاتو کې داسې په پوزه کې ګندګي وي او انسان په خپلو کپړو باندې یا په نستوڼي پوزه پاکي، نو بل انسان ته دا ډېر یو قسم لسپک ښکارېږي او بدنما ورته ښکارېږي. نو دا کمې خبرې چې ما تاسو ته عرض کړې دا خبرې انشاءالله تاسو راولئ او 15 وخته ورسره مونځ هم انشاءالله کوئ، صورت واقعه ورسره وایي د ماښام ماخستن تر منځه. نو انشاءالله غریبي به الله تعالی ختمه کړي، الله تعالی فراخي راولي. نن سبا الله تعالی خفه دی، نو دغه رنګې هم باندې مصایب راځي، زمونږ وظایف کار نه کوي، زموږ حاجتونه نه پوره کېږي، بارانونه په موږ باندې نه کېږي. دا ټول د الله تعالی د خفګان نشانې دي. الله تعالی دې مو تاسو نه راضي شي په کامله طریقه باندې او الله تعالی دې موږ کامل مسلمانان جوړ کړي. الله مو خوشحاله او آباد تر وته د کامیاب لره. جزاک الله خیره.